الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد د صحیح نماز نبوي صلی الله علیه وسلم طریقه مونږ د صحیح حدیث پرانا کې بیانوله د نمخ کې مونږه د رکوع طریقه او رکوع ته د ښکته کېدلو طریقه هغه مونږه بیان کړه. نو اوس په رکوع کې چې کوم اذکار شرعیه راغلي دي نو هغه متعلق خبر ذکر کو. نو یو څو قسمه اذکار داسې دي چې دا په صحیح حدیثو کې راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم به دغه اذکار په رکوع کې لوستل. نو په هغې کې یو ذکر دا دی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، او دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رکوع کې اکثر به دا لوستلو. نو موږ تاسو لم پکار دی نارینه زنانه لچې دا یاد کو. دلیل ور باندې دا حدیث دی د ام المؤمنین د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها غ فرمای کان للنبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. دا صحیح بخاری حدیث تے حدیث نمبر دے 794 او صحیح مسلم حدیث تے حدیث نمبر دے 484. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په رکوع او سجده کې ډیر دا ذکر کولو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دویم ذکر هغه دا دی سبوح قدوس رب الملائکة والروح. دی بارکم د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول فی رکوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائکة والروح. دا صحیح مسلم حدیث دی حدیث نمبر دی 487. ابو داود کم دا حدیث دی حدیث نمبر دی 872. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رکوع او سجده کې دا ذکر کو سبوح قدوس رب الملائکة والروح. دریم ذکر دا دی چې دا عام نارینا زنانا وړو غټو ته یاد دی سبحان ربی العظیم. نو دام صحیح حدیث کې راغلی دی. دلیل ور باندې دا حدیث ته د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی لما نزلت فسبح اسم ربك العظیم، او دا قرن سورة المعارج سورة الواقعہ. سورة المعارج 76 نمبر آیت او سورة الواقعہ 96 نمبر آیت. نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اجعلوها في سجودكم. وکله چې دا سبح اسم ربك العظیم آیت نازل شو و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی چې په رکوع کې په دې باندې عمل کوي، یعنی سبحان ربی العظیم وای. او کله چې سبح اسم ربک الاعلى صورت نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په دې باندې په سجده کې عمل کوي، یعنی سبحان ربی الاعلى وای. دا ابو داود کې دا حدیث نمبر دی 869. ابن ماجه کې دی حدیث نمبر دی 887. سنن دارمی مراوړی دی صحیح حدیث دی. د قرن بل حدیث مربانی دا دلیل دی حذیفه رضی الله تعالی عنہ وی چې انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى. وی ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مونږ کو، نبی علیہ السلام په رکوع کې دسې وی سبحان ربی العظیم او په سجده کې به وی سبحان ربی الاعلى. دا ترمذی کې دی دا حدیث نمبر دی 262. امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن صحیح. دا صحیح حدیث دی. سلورم ذکر دا دی چې دام په صحیح حدیث کې ثابت دی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه. دی باره کې حدیث ته د عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنہ او چې قمت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما ركع مكث قدر سورة البقرة
ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. دا نسائی کې دی، حدیث نمبر دی 105، او ابو دا حدیث نمبر دی 1050، او ابو داود کې دی حدیث نمبر دی 873. عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وی چې زه ودرېدم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د شپې مونځ مې کو، نو هر کله چې رکوع وکړه نو حصار شو په مقدار د سورۃ بقره، او په رکوع کې ویل دغه ذکر یې وکړه چې سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه. بیا دغه رکوع کې چې کوم تسبیحات دي نو دا به موږ 100 پیری ویو، نو کم سے کم دا به 3 پیری سړی وي، د 3 نه کم به نه وي. دې باره کې حدیث ته د عو ابن عبد الله عن ابن مسعود چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ركع احدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك ادناه، واذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الاعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك ادناه. دا هغه حدیث دی چې په دې کې د رکوع د سجدې د تسبیحات او هغه کم عدد ذکر دی. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په رکوع کې سبحان ربی العظیم 3 پیری وای نو دې سره به د رکوع پوره شي، او دا غادنا درجه ده، او په سجده کې هم 3 پیری وای دې سره به د سجده پوره شي، دا غادنا درجه ده. او کچا د 3 کرتو نه زیات وي نو 10 مرات 10 کرت تسبیحات هم دا جایز دي. دې باره کې حدیث ته ابو داود کې حدیث نمبر دی 880 نمبر حدیث دی. والله اعلم. هذا وبالله التوفيق.